د خیبر پښتونخوا نورو برخو په رنګ مردان کې هم د جشن اسادۍ تیاریانې زور و شور سره روانې دي. د لړکې پاکستان چوک سره نږدې د صحرو بازار کې د 14 اگست مانځلو لپاره ټول آرایشي څیزونه ملاویږي چې پکې جنډې، بیجونه او د ماشومانو ښکلې جامو په شمول نور ډیر څیزونه شامل دي. د مردان صحرو بازار کې موجود دکانونو څخه ډیر څیزونه د صوبې نورو برخو ته هم لیږل کیږي. د غرنګ د مارکیټ کې عامو خلکو ته هم د هول سیل په نرخ څیزونه ورکړل کیږي. زما جنید دوم دی د سیری بازار د استخار پیپر ډیکوریشن دا زموږ دکان دی او دلته نه چې کم دی مال ټول کې پی کې ته مطلب دیر جلاله کاټلنګ بټخیل دي زینو ته ترانسفر کیږي. نوخار دا مختلف ځکه نږدې لکې لري چتراله پورې زموږ د عمل دي او دا خدارش تاسو وینئ ګورئ تاسو ښکاري دلته کې دا خلک په مینه باندې دا 14 اگست انجوای کوي. سامان علی موږ سره هر قسمه ویرایټي شته، هر قسمه مال ملاویږي چې څه قسم مال چې کوم زموږ چې کوم مال دا ټول چین نه امپورټ کیږي دلته موږ راځي او موږ دلته بیا دا چې کوم دی ډیسټریبیوټ ټول دلته لیږو خلکو. د یو نجی بانک ملازمین هم د جشن اسادۍ نمانځلو او خپل برانچ ښایسته کولو لپاره صحرا بازار ته راغلي او د 14 اگست لپاره د جنډو په شمول نور څیزونه اغوستي دي. موږ خپل برانچ طرف نه راغلیو چونکې زموږ هم 14 اگست داسې ډېر اهم د پاکستان ټول قوم دپاره ډېر اهم ورځ ده او موږ راغلیو موږ چې یاره د ماشومانو له سپیشلی خو نن خپل برانچ لپاره خپل بیلون شو فلیک شو موږ هغه بای کړل به ولګو انشاءالله او دا زموږ فخر دی په دې ورځ باندې چې دومره زموږ مشرانو دومره همت کړی دی او پاکستان آزاد کړی دی نو دا زموږ دپاره ډېر د اعزاز خبره ده او زموږ د روان مستقبل بچو دپاره هم ډېر د اعزاز او فخر خبره ده. نو انشاءالله بیا به آینده مخکې سبا به انشاءالله خپل کور دپاره خپل ماشومان دپاره به هم دغه شانتې فلیکس وغیره بیلونز وغیره دا به کو چونکې دې سره موټیویټ کیږي او خوشحالي کوي او هغې په روان مستقبل کې هم دا خوشحالي راوستلو کوشش کوو چې ای هم دغه شانتې آینده لپاره خپل دغه جاري ساتي. په 14 اگست کال 1940 زموږ خوږ وطن پاکستان آزاد شوی وو. موږ له 14 اگست ملي جوش او جذبې سره نمانځل پکار دي ځکه چې خپل ځوان کول د پاکستان آزادولو دوران ورکړې شوي قربانۍ څخه خبرول د وخت مهم ضرورت دی. سنو پښتونخوا لپاره صحرا بازار مردان نه ارشد علي خان.